د عرفې د ورځې دا روژه کله ده او د دې فضیلت څه دی او یوه خبره پکې دا هم ده وایي که چا د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو تر بلې عرفې پورې به الله جل شانه دغه انسان ته مرګ نه راولي. د دې خبرو حقیقت څه دی؟ راځئ په دغه مختصره ویډیو کې در سره دغه یو څو خاص خبرې شیر کول غواړم. اول دا چې عرفې ورځ دا کله ده؟ نو اوس هغه خلک چې هغوی د جمعې په ورځ باندې اختر کوي، یعنی سعودي عرب افغانستان والا، د هغې د عرفې ورځ سبا د پنجشنبې ورځ ده، جمعرات ورځ چې ورته ویلی کېږي، دا د هغې د عرفې ورځ ده. کوم خلک چې د هفتې په ورځ باندې اختر کوي، یعنی د پاکستان چې کوم خلک دي، د هغې د عرفې ورځ د جمعې په ورځ ده. یعنی که تاسو د عرفې ورځ معلومول غواړئ نو د اختر نه یوه ورځ مخکې چې ده ستاسو د عرفې ورځ ده، په دې ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ. اوس د دې روژې اجر او ثواب څه دی؟ نو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو وی الله جل شانه به د تیر شوي کال ګناهونه هم ورته معاف کی او د راتلونکي کال ګناهونه به ورته هم معاف کی. سبحان الله. دا به تاسو ته ډېره عجیبه ښکاري چې راتلونکي کال څوک د خپل ځان نه خبر دی چې هغه به څومره ګناهونه کوي، د مرګ ژوند څه پته لګي، څه به کېږي څه به نه کېږي، نو بیا څنګه د راتلونکي کال ګناهونه به معاف کېږي؟ نو دا زما او ستا خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده، د الله خبره ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا د الله قانون او د الله فیصله ده. نو لہذا دې کې حکمت څه دی چې راتلونکي کال دا به زمونږ او تاسو د راتلونکي کال ګناهونه به ورسره معاف کېږي. حکمت په دې کې دا دی، علما وایي چې که چېرته کوم مسلمان د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو وایي حکمت په دې حدیث مبارک کې دا دی چې الله جل شانه به تر بلې عرفې پورې دغه انسان ته مرګ نه راولي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر بل د راتلونکي کال ګناهونه به ورته الله معاف کړي. نو ګناه د هغه چا نه کېږي چې هغه ژوندی وي. اوس یو سړی وفات شو، مړ شو، نو د هغه نه به څه ګناه وشي؟ نو لهذا دې نه پته دا لګېږي چې د دې روژې په برکت سره به الله جل شانه ستا په عمر کې برکت واچي تر بلې عرفې پورې، یعنی یو کال به نور هم ته ژوندی یې په دې دنیا کې. نو لهذا نور هم ډېر اجرونه او ثوابونه دي. د تیر شوي کال د راتلونکي کال ګناهونه به درته الله معاف کړي. او بل حکمت درته وایم هغه دا دی چې الله جل شانه به تا ته د ګناه اسباب نه مهیا کوي په راتلونکي کال کې. یعنی انسان د حالات پې راځي خو په تا باندې به داسې حالات نه راولي چې ته ګناه طرف ته مایل شي، ګناه طرف ته لاړ شي. نو دغه روژه خپله هم ونیسئ، خپل ټول خاندان باندې ونیسئ، په دغه ورځ باندې په ټول کور باندې روژه ونیسئ، اجتماعي کښېنئ، پېشمنۍ وکئ او اجتماعي ټول راټول شئ، روژه ماتې وکئ او موږ ته پکې هم دعاګانې وکئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. د عرفې د ورځې دا روژه کله ده او د دې فضیلت څه دی؟ او یوه خبره پکې دا هم ده وایي که چا د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو تر بلې عرفې پورې به الله جل شانه دغه انسان ته مرګ نه راولي. د دې خبرو حقیقت څه دی؟ راځئ په دغه مختصره ویډیو کې در سره دغه یو څو خاص خبرې شیر کول غواړم. اول دا چې عرفې ورځ دا کله ده؟ نو اوس هغه خلک چې هغوی د جمعې په ورځ باندې اختر کوي، یعنی سعودي عرب افغانستان والا، د هغې د عرفې ورځ سبا د پنجشنبې ورځ ده، جمعرات ورځ چې ورته ویلی کېږي، دا د هغې د عرفې ورځ ده. کوم خلک چې د هفتې په ورځ باندې اختر کوي، یعنی د پاکستان چې کوم خلک دي، د هغې د عرفې ورځ د جمعې په ورځ ده. یعنی که تاسو د عرفې ورځ معلومول غواړئ نو د اختر نه یوه ورځ مخکې چې ده دا ستاسو د عرفې ورځ ده، په دې ورځ باندې تاسو روژه ونیسئ. اوس د دې روژې اجر او ثواب څه دی؟ نو حدیث مبارک کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم مسلمان چې د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو وی الله جل شانه به د تیر شوي کال ګناهونه هم ورته معاف کړي او د راتلونکي کال ګناهونه به ورته هم معاف کړي. سبحان الله. دا به تاسو ته ډېره عجیبه ښکاري چې راتلونکي کال څوک د خپل ځان نه خبر دی چې هغه به څومره ګناهونه کوي، د مرګ ژوند څه پته لګي، څه به کېږي څه به نه کېږي، نو بیا څنګه د راتلونکي کال ګناهونه به معاف کېږي؟ نو دا زما او ستا خبره نه ده، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ده، د الله خبره ده. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، دا د الله قانون او د الله فیصله ده. نو لہذا دې کې حکمت څه دی چې راتلونکي کال دا به زمونږ او تاسو د راتلونکي کال ګناهونه به ورسره معاف کېږي. حکمت په دې کې دا دی، علما وایي چې که چېرته کوم مسلمان د عرفې د ورځې روژه ونیوله نو وایي حکمت په دې حدیث مبارک کې دا دی چې الله جل شانه به تر بلې عرفې پورې دغه انسان ته مرګ نه راولي. ځکه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تر بل
د راتلونکي کال ګناهونه به ورته الله معاف کړي. نو ګناه د هغه چا نه کېږي چې هغه ژوندی وي. اوس یو سړی وفات شو مړ شو نو د هغه نه به څه ګناه وشي؟ نو لهذا دې نه پته دا لګېږي چې د دې روژې په برکت سره به الله جل شانه ستا په عمر کې برکت واچي تر بلې عرفې پورې، یعنی یو کال به نور هم ته ژوندی یې په دې دنیا کې. نو لهذا نور هم ډېر اجرونه او ثوابونه دي د تیر شوي کال، د راتلونکي کال ګناهونه به درته الله معاف کړي. او بل حکمت درته وایم هغه دا دی چې الله جل شانه به تا ته د ګناه اسباب نه مهیا کوي په راتلونکي کال کې. یعنی انسان د حالات پې راځي خو په تا باندې به داسې حالات نه راولي چې ته ګناه طرف ته مایل شي او ګناه طرف ته لاړ شي. نو دغه روژه خپله هم ونیسئ، خپل ټول خاندان باندې ونیسئ، په دغه ورځ باندې په ټول کور باندې روژه ونیسئ، اجتماعي کښېنئ، پېشمنۍ وکئ او اجتماعي ټول راټول شئ، روژه ماتې وکئ او موږ ته پکې هم دعاګانې وکئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. الحمدلله زموږ آنلاین کلاسز شروع شوي دي. که چېرته تاسو خپله یا خپل بچیانو ته په خپله نګرانۍ کې آنلاین د قرآن زده کړې په خپل کور کې ورکول غواړئ نو هم نن زموږ سره اړیکه ونیسئ. دغه زموږ د وټساپ شمېره ده. زموږ په اکیډمۍ کې تاسو ایډمیشن کولی شئ. الحمدلله زموږ په اکیډمۍ کې چې کومې زده کړې دي نو هغه ټولې اسلامي زده کړې دي، قرآن کریم په ناظري سره، په حفظ سره، په تجوید سره، په ترجمې سره او دغه رنګې نورې اسلامي چې څومره زده کړې دي، مونځ دی، دعاګانې دي، حدیثونه دي، ورسره د اودس، د غسل چې څومره هم ضروري اسلامي مسایل دي، دغه ټول د هغې زده کړې کېږي. نو که تاسو هر چېرته د دنیا په هر ګوټ کې موجود یې